چې کله ساتي وخیږي نو علماء پکې لږ غوندې دوه هیئته لیکلي دي، دوه شکله، خو اسانه دا ده چې داسې طریقه ورسره وکړه چې مخ وله دې قبلې ته راولې، لږ وله مخ یو پټې قبلې ته تو کړه، کټم وله دغه وخت کوشش وکوه چې دې خوا کې چې شمال ته سر شي او جنوب ته خپې شي او مخ یې قبلې ته شي، لکه سړی چې سنت څنګه سموي، مخ وله قبلې طرف ته کړه. او بیا چې ساعت کله وخیږي زنه وله وتړه چې خولې کولو پاتې نه شي په رومال باندې، په اسانه په نرمه، او خپې وله دواړه یو بل سره وتړه چې خپې واضح نه شي، خورې که وله خپې، او سترګې وله پټې که. نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی سړي نه چې سوځي نو دا سا چې رواني دا سترګې ورته ګوري، د ټول وجود نه د سترګو نه اخیري د انسان سوځي، سترګې وله ښه په اطمینان باندې پټې که. بس دا خو د ده د ځنکدن سره تعلق ستا عملو، خبره خلاصه شوه. بیا چې څو نظر کیږي نو جنازه پې وکړه. زمونږ په وطن کې ډېر غلط رواج دی، نن به مړ شي سار او سبا سار له جنازه راولې، وارثان یې را رسي، وارثان دې یا راورسي یا دې راونه رسي، وارثان پې څه کوي؟ دا غلطه خبره ده. څومره زر چې کیدی شي جنازه پې کوه، شپې ته یې مه پاتې کوه، که د شپې یاره قبر کنستل ممکن و او که ممکن نو خیر دی، بیا سار ورته جنازه وکړه. بیا ورپسې دویمه مرحله رونو د لمبلو ده او د کفن ورکولو ده. د لمبلو دپاره مسنونه طریقه لږ ځان په دې پوه کړئ. زمونږ خلک په لمبلو کې هم غلطي کوي، خپلوان او دوستان او رشته داران راغونډ کړي او د خپل مړي عیا پې والي، دا سخته ګناه ده. ورشه هغه ماما ته مې اواز کا، ماما زوی ته مې اواز کا، ترور زوی ته مې اواز کا، هغه دوست هغه ته اواز کا، مړه پلانکي ته اواز کا، بیا به خفه شي چې ما ته هم الو نه وي، دا روجې پې خورې، دا پې د خپل مړي بېعزتي پې کې. سبا هم دغه وارثان ورپورې ټوقې کوي، څوک یې خولې وازوه، څوک یې سترګې وازوه، څوک یې پلانکي ځای باندې ویښتو، څوک یې نوکان یې غټو، څوک دا وي څوک دا وي، ټوقې ورپورې کوي. او دا خو هېڅ پته نه لګي، ممکن ده چې په دې تختره دنه سودسمات یې لاړ شي، هېڅ پته نه لګي، خو پروت دی د هغه خو پته نه لګي. نو دا ګناه مه ګټه او جرینګه وله مه راغواړه. شریعت وایي صرف هغه کسان، زوی پلار مړ دی زوی دې ولمبئ، رور دې ولمبئ، زوی مړ دی پلار دې ولمبئ، رواره دې ولمبئ، ماما دې ولمبئ، دا نږدې رشته داران دومره کسان دې ولمبئ چې څونه د ضرورت مطابقي، بس زیاتي به نه کوي. زمونږ مولوي صاحب د الله په قبر انوار نازل کړي، ما ته به دا وصیت وګورئ چې نه ما باندې جرینګه غونډه نه کړي، په دې وطن کې غلط رواج. یو زم او دوه مې دارونو، بس یو اکبر جان مولوي صاحب د خدای وبخي هغه مشر و سکین، یا اقبال حسین بچا سره ډېره مینه وه نو هغه به د هغه اوبو خدمت وکړه. بس زیاتي مو نه څوک خبر کړي دی او نه م څوک راغوښتي دي، د دې نه بغیر کېدی نه شو. نو بیا ولا د لمبولو انتظام، لمبولو کې سری لږ سنت طریقه باندې ځان پوه کړئ. صابون باندې مونږ نن سبا خلک صابون استعمالوي، خو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د بیرې پاڼې اوبو کې وخوټ کوئ. نو د بیرې خو هر ځای شته که نه، په سنتو به عمل وشي. د بیرې پاڼې په اوبو کې وخوټ کوه چې کوم اوبو باندې لمبې، او لږې غوندې اوبو کې کافور، خو دا زمونږ د کافورو ګولۍ نه دي، دا بېکاره شی دی. کافور لږ قیمتي شی دی، په ساري سره میلاویږي. نو کافور لږ راوړه او ځان له په یو لوټک اوبو کې هغه مستقل بیل وخوټ کوه، هغه په هغې کې ګډې که. اوبه به دومره نه ګرمې چې مړي ته پې تکلیف وي، لږې اوبه تړمې که. بیا چې لمبې نو قبلې ته وله خپې که. اگر چې علماو دا بله طریقه هم ښودلې چې دا وختي ماسینګ درته ووایي، خو دا طریقه لګوي پوټۍ ښه ده. قبلې ته وله خپې که نو رخاته ته سر که او سر وله اوچت که چې د دا مخ قبلې ته شي. او که په دې بله طریقه کې چې شمال طرف ته سر شي، جنوب ته خپې شي او مخ قبلې ته شي، دغه طریقه به علماو لیکلې ده. سر وله اوچت که، لاول ورته استنجا وکړه. استنجا چې کې د هغې نه مخکې داسې وکړه چې په عورت ورته یو کپړه واچوه او جامې به ترې وباسې. څونه چې پورې دې وس کېږي نو جامې به شلی نه، خلک کمیس زر اوشلی، دا خو دې ګناه وکړه، اسراف دې وکړه. کمیس دې ښه په اطمینان په قلار وباسه، ښه په اطمینان، پرتوب دې ښه په اطمینان وباسه، او په عورت د پاسه ورته یو څادر ور واچوه چې بېعزتي را نه شي، او پټ ځای کې نور څوک بلکل مه پرېږده، دوه درې کسه بس کافي دي. بیا چې استنجا ورته وکړې، استنجا به هم لاس ته به ټوکړه واچئ. زمونږ په دې وطن کې خلک کڅوړې جوړوي، لاس ته به کڅوړه واچئ، نو په هغې به د مړي له استنجا وکړي. بس اوبو سره استنجا کافي ده. د بر نه پې اوبه واچئ په لوټه او په ګس داس باندې ورله استنجا وکړه. بس بیا هغه کپړه وغورځوه، استنجا قصه خلاصه شو. بیا د هغې نه پس بعضې علما وایي خوله وله کنګال کا،
پوزه کې ولا ګوته وه. او بعضې علما وایي نه، وایي که سړی په لویه بیا داسې کې جنابت کې یا ښځه په خپله بیمارۍ کې مړه وه او یا د بچو د ولادت په بیمارۍ کې مړه وه، نو خوله وله ووینځه او پوزه کې وله ګوته وه. او که چرتې داسې نه وه نو د خولې او د پوزو اوبو اچولو ته اړو ضرورت نشته. سر وله د ټولو نه مخکې ووینځه، په صابون دې زمانه کې صابون شته، او ګیره وله ووینځه. یاره که ویښتې وو دا وله ووینځه، ګیره او سر وله ښه مزېدار پاک صفه ووینځه په هغه اوبو باندې. خو ګوره یو خبره بله م واورئ، د مرګ نه پس د مړي ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده. بعضې خلک نه یې راوغواړي راشي ګیره وله وخورایه. الله اکبر، ګناه وله الله پرېږده که څه ډکي نیمې ښکاري وله ښه خبره ده. دې څه اوس ودیږي چاته په دنیا کې چې ته وله اوس ګیره خری. نوکان پرې کول وله منه دي، ویښته پرې کول د مرګ نه پس منه دي، او ګیره خریل وله منه دي، ښځې له سر ګمنځول منه دي. ګمنځ مومنځ به وله نوی خوشبویي پورې کول په ښځې له په سر او په دا قصې پسې اوس بندې شي، اوس به د شریعت مطابق عمل شروع شي. دا ځکه درته وایم چې چل زده کې یو شی پلان کې راولی چې وی لمبئ. قطعا زمونږ فقهاو لیکلي چې څوک رواجي غاسل وي او مړي لمبئ هغه پسې مونځ مکروه دی. پردو سړو باندې خپل مړي به لمبئ، خپله چل زده کې. سنت طریقه نه شی کولی، هسې پې اوبه واړوي هم کافي ده، خو دا سنت طریقه ده. نو سر به وله او ګیره به وله ووینځي په صابون، اسانه طریقه ده. بیا به یې ګس طرف ته واړئ، یو کس به رسوي چې هغې سره اړی راړئ. نو ښې طرف وله باندې اوبه واچوه، 3 ځله به سر ووینځي ګیره، 3 ځله به په ښي طرف باندې اوبه واړئ. په داسې طریقه به واړئ چې هغه اوبه ګس طرف ته ورسي، اوبه یې مږې ورسره یو ځل اوباړئ لکه سړی چې لامبي. بیا به یې د ګس طرف ښي طرف باندې راواړئ، نو په ګس طرف وله 3 ځله اوبه واچوئ صابون سره، یو ځل صابون ومږه، بیا پې اوبه واړوه چې صابون ترې لاړ شي چې ښي طرف ته اوبه ورسي. بس دا خو لمبل شو. 3 ځله سر ګیره او 3 ځله په ښي او 3 ځله په بس. دا چاردام خبره مې هېره شوه چې چاردام به وله وکې د استنجا نه پس. چاردام کې د مړوندونو پورې وینځلو ضرورت نشته، نه د خولې او د پوزو ضرورت شته. خوله او پوزه مه وي چې انسان په لوی به اودسۍ کې یله یا زنانه په خپله بیماری کې یا د بچي په بیماری کې مړه شي. لاسونه به څنګلو پورې ووینځي، مخ به وله ووینځي څنګه چې سړی چاردام کوي، سر باندې مسه به وکړي، خپې به وله ووینځي. د هغې نه پس دغه د غسل طریقه ده. بیا هغه د کافرو اوبه چې کمې پاتې دي، ښي طرف ته به یې واړئ، ګس طرف ته نو په ښي طرف به وله هغه اوبه واړئ 3 ځله، او بیا به یې ګس طرف ته واړئ نو په ښي طرف ته واړئ نو په ګس به وله 3 ځله اوبه واچئ، بس دی غسل شو. اسانه خبره ده. که په دې طریقه نه پوهېږي دا سنت غسل دی نبي علیه السلام کړی دی، نو که هسې دې پې د غسل په نیت اوبه واړولې او وجود یې لون شو دا هم کافي ده. بیا به لږ غوندې دا سټ و سر وله روچت کې په دې خېټه به ولې لږ لاس راکاږي. ولې انسان دی که اودس ماتې ته چېرته لاړ نه شي، نرم لاس به وله راکاږي. نو که څه اودس ماتې ته لاړ نو هغې د پس د لمبو حاجت نشته، هغه به لاس یې ووینځه، بس کافي ده خبره. نو ګوره انسان دی که دې وخت کې پردي خلک د سړي او د اودس ماتې ته لاړ چې څومره شرم شو. دقه د ښځې د لمبولو طریقه ده او د سړي. سړی به نږدې سړي لمبوي، ښځه به چې کمې نږدې ښځې وي ورسره، مور لور یا خور. دا زمونږ ښځو کې ډېر غلط رواج دی. خپلې زنانه ورته نه را نږدې کېږي، د بار نه وله ښځې راغواړي او په هغې یې لمبوي. دا سخته ګناه ده. ولې غم مې دی، دړ مې دی، غم دړ پرېږده د خپلې ښځې لمبولو کا چې دا کم نږدې وي. او چې کم ماشوم نابالغه راکوټې وي نو هغه ښځې هم لمبولی شي او سړي هم لمبولی شي. ښه کفن به وله ورکړي. د سړي 3 جامې دي، یو کمیس ناګنډلې کمیس، تاسو دا خلک پې پوهېږي، او یو صادر ازار ورته وایي. دغه کمیس به د ګیټو نه یو 4 ګوتې اوچت دونه به وي. ګورې بعضې خلک د کونډو پورې کمیس کوي، دا ګناه ده. او دا چې کم غټ صادر دی دا به د خپو د نوکانو نه اړئ، او 3 لفافه به د هغې نه هم غټي. زمونږ په وطن کې 2 صادرونه په یو کچ خلک کوي، نه دا یو صادر د 2 به غټي، ده سر نه به موړېدلي د نوکانو نه، خو دا 2یم صادر به لږ غوندې غټي. په خبره خو پوه شوې. او بل به څه چل کوي ورسره، بل به یو څو تخې وله جوړې کړي چې هغه یو صادر هم پې خپو ته وتړي، دا بل هم پې وتړي. او تاسو چې پټکي ورته وایئ، یو د کونډو سره، یو د املا سره، یو د اوږو سره، دا دې دپاره چې دا کفن پې وتړي چې په لارې ته هوا یو نسي او قبر ته یې پې بنده ښکته کوي. د دې ضرورت دی. کمیس ناګنډلې لاول ورته دا خواره کي په کټ کې مړ پې د پاسه سملئ، کمیس ور واغوندئ، بیا پې لاول ګس طرف واړئ، بیا پې ښې واړئ. زمونږ دا کمیسونه په غلطه جوړي. زمونږ دا ګس د پاسه دی او دا ښې لاندې دی. داسې ده که نه ده؟ دا ګورې شریعت کې داسې نه دي، خو درجانې نه جوړئ. نو
دا خې د پاسه پکار دی. نبی علیہ السلام به داسې کول، خې د پاسه پکار دی او ګس لاندې پکار دی، ګس طرف. دا خو یې کفن شورونو. د ښځې 5 جامې دي. د ښځو 3 دغه دي چې دا ما درته کوم ووې، او یو ته لوپټه وایي او یو ته دی سینهبن وایي دا زنانه. خو د ښځې بیا په دې ځای کې خطا کېږي. سینهبن لوی پکار دی، دومره لوی پکار دی چې هغه علما وایي که د سینې نه تر نامه پورې هم کافي دی، خو لوی پکار دی چې هغه بعضې علما وایي فقهاو زموږ شامل لیکلي دي چې د سینې نه واله تر د رونونو پورې ورسي، رونه پورې. او یو لوپټه والا پکار دی چې په هغې یې مخه او سر او دا ویښته پټ شي. ښه، دا لوپټه او دا سینهبن دا به کوم ځای تاسو دا زنانو ته لنګ وایي، دا به کله ورته وایي؟ دې کې هم ښځې خطا کېږي. دا چې کله کمیس او یو صادر ور واچي د هغې د پاسه به پې استعمالوي. کمیس او یو صادر د هغې د پاسه به استعمالوي، د هغه بل صادر نه به لاندې. دا د ښځې کفن شو. 5 د هغې او 3 د سړي. که څوک غریبانان یې د وسې نه کېږي نو په یو صادر هم ګزاره کېږي. دا کفن باندې خوشبویي واچوي. کافور ډېر ښه شی دی، حکیمانو سره میلاویږي، هغه دې پې پورې کړي. او په دې تندو باندې او دس په اندامونو دې د مړو دپاره کافور پورې کړي. او کافور دې ورته لوګیم کړي. خو دې زمانه کې کافور شته نو خلک ګرباتی مرباتی ورته لوګي کړي، په خلکو زکام ولګوي، څښا غوندې شی دی. اصل څیز پیدا کېږي که نه، موږ څونه تاوان کوو. بل کفن سپین مستحب دی. نبی علیہ السلام فرمایي البسوا من ثيابکم، سپینې جامې واچوئ، وکفنوا فیها موتاکم، او خپل مړي پکې ښخ کړئ. نو دا سپین کفن بهتر دی. بیا جنازه زر پکار ده، او چې په کټ کې اوړې کټ کې واچې. ولې دا نور صادرونه خلک چې د دې اس شریعت کې حیثیت نشته. څوک پې دا شین صادر واچوي، عربونه خلک راوړي دا تور صادر، نو که دا پې اچوي او کلمه پې نی خیر دی، کاسې پې سړی واچوي، یو برکتي غوندې له پاک ځای نه خلکو راوړي. خو که دې باندې کلمه یا آیت الکرسي دې کړي نو خیال کوئ په خپو ونه لګوئ، د کونډو نه لاندې نه کوئ، په نه ښکته کوئ نه. بیا دغې وخت کې مړي ته چې مړي وشي پردی ښځې مړي ته پردي مړي ته کتل ګناه ده. د پردو ښځو پردي سړي ته کتل ګناه ده. وایه اوس که نه زمونږ په وطن کې څونه جرینګه راغونډه شي، ټول ضدې دپاره. ایه وایي او پوزی کږه وه، ابل وایي یاره سم تور شوی و، ابل وایي داړې چینګې وې، ابل وایي سترګې وازې وې. او د ښځو خو بې دې نه بل کار نشته، په کټونو کې ناست دي او دقه غیبت کوي دغه مړي. نو د پردو ښځو پردي سړي ته کتل یا د پردو سړو پردو ښځې ته کتل دا ګناه ده. کومه سړی چې مړ شي ښځه ورته کتی شي دا عدت کې ده. او که ښځه مړه شي نو خاوند ورته کتی شي لاس به نه وروړي. که د غسل ضرورت یې راغی او بل څوک یې نو لمبولی شي ګنې غسل به نه ورکوي. او که د خاوند د لمبولې څوک نو ښځه ورکولی شي. د ښځې دپاره بیا د حضرت فاطمې رضی الله عنها طریقه دا ډولی زموږ په دې وطن کې چې وي دا دې پې د پاسه کېږي، او سړي دپاره ضرورت نشته. دا به بیا یو سي مقبرې ته چې وړي یې په کومه طریقه دې وړي. نو زمونږ فقهاو لیکلي دي 40 قدمه مړي سره اخیستل دې کې ثواب زیات دی. نو د هغې دا ښه طریقه ده چې د ده ښې وګوي او د مړي ګس طرفي لاول 10 قدمه هغه خپه ونیسي، بیا 10 قدمه د مړي چې کوم ګس طرف ته لنګه د هغه ونیسي، بیا راشي د مړي ښې طرف د ده ګس طرف شو هغه 10 قدمه یوسي 10 دا بل. نو یو بل سره نمبر په نمبر وړل پکاري. داسې نه ده چې یو سړي یو لطیفه خبر لطیفه نه ور رښتیا وي، هغه په لار روان وي جنازه وي موټر نه ورته کوشم چې ورګه ثواب به مې وشي. وایي چې اوږه مې ورکړه چې رانه اخېسته نه او سړی درونو، وایي سړی درونو او هر څوک پې تنګ و. وایي چې ما اوږه ورکړه یا خدایه پاک اوس کې غورځولی شم هم نه، شرم دی او دونه یې ستړی کړم چې یا خدای چې اوس څوک راوړي چې یو سړی مې موټر راکړه چې راشه کاکا له اوږه ورکړه. نو دا خو بعضې درونې و زه بشیر جان سره به څه کې، خدای دې ده باندې رحم وکړي. خو خیر به هر کیف خبره داسې ده، دا خبره ما نن ته ډېره اوږده شوه، خو دا مسایل ضروري وو. خبره داسې وه چې مړي په نمبر وړل دا مسنون دي. بل جنازې نه وروستو تلل بهتر دي. که څوک مخکې دي جواز شته خو وروستو تلل بهتر دي. او په زر زر به یې وړي خو جړقی به نه حدیث پاک کې راځي، په نرمۍ به یې وړي. بهر کیف بیا جنازه چې پیل ته کې جنازه فرض 4 تکبیره دي بس. دا نورې دعاګانې مسنون دي. اول به نیت وکړې، صفونه به نیغ کې، د نیت نه پس بیا سبحانک اللهم دی، بیا پس دویم تکبیر نه پس درود شریف دی، دریم نه پس بیا دعا ده.
د سړو او ښځو دعا هم درته یاده ده او د ماشومان هم درته یاده ده. بیا تکبیر دی او د هغې نه پس سلام ګرځول دي. او که چېرې دا ټول نه وي صرف څلور تکبیر او نیت ته وکړي نو په دې باندې هم کار کېږي. مکروه وخت کې به جنازه نه کوئ چې نور راخېږي، نور پرېوځي او نور پسې سر ودرېږي، دې ته انتظار به نه کوئ. او که دې ټیم کې حاضره شوه نو بیا په دې ټیم کې هم جنازه کولی شي. بل جنازې له چې لاړ شئ نو جنازه چې سړی وکړي واپس یو قیرات ثوابي کېږي، او چې جنازې په دفنه پورې سار شي 2 قیراته ثوابي کېږي. مونږ خلک جنازه وکړو زر تختو، د دویم قیرات نه محرومه پاتې شو، او نبي علیه السلام فرمایي چې یو قیرات د احد د غر عمره دی. بل جنازه به څوک کوي؟ هغه سړی دی د دې مړي جنازه وکړي چې د کلي مشر د علاقې مشر یا مړي ورپسې همیشه خپل منځونه کړي، په ژوند کې په مانځه باندې خوشحاله و، هغه دې وله جنازه وکړي. او که داسې نیک سړی وي چې ته څوک جنازې له راغواړي نو هغه هم بهتره خبره ده. نبي علیه السلام چې به تر څو کوشش کوو نو د جنازې به پخپله د مړو کولې. وایي زما د جنازې د برکت نه رب العالمین د مړي ته په قبر کې رڼا پیدا کوي. دې وجې نه علما وایي چې څومره نیک سړی وي او په هغه جنازه وشي نو دا بهتره خبره ده. نور څه مسایل هم پکې شته خو وخت تقریبا ختم دی په دې بیکتف. او دا خو د عجیبه خبره راته را یاده کړه. د تختې د الوا ملوا دا ناروا ده، ګناه ده. زمونږ په وطن کې خلک د تختې الوا پخه کي، الوا پخه کي، ماشومان هم نه خوري، وی بینتې ځي، حالانکې هغې کې مړي څه لاس ماس نه والې او نه پکې د مړي د استنجا اوبه غورځولي. خو دا خلک هم ته نفرت کوي، دا ګناه ده، دا د هندوانو رسم دی. زمونږ په دې وطن کې به هندوانو داسې کول ما د مشرانو نه اورېدلي دي. د تختې الوا پکې نشته، یا ماښام خامخا دا ماښام دی، دا ټول د ګناه خبرې دي، دا مه کوئ. خیرات دا سخاتم د جنازې څه نه ده. دا خلک چې مقبرې ته جانمازونه وړي او صابون ورپسې وړي او هلته کې پیسې ویجي، که دا په دې نیت وړی چې د ما دا مړی ګناهګار دی الله به یې پرې وبخي، غلې کښېنه. نو دا ټولې خبرې ابس دي. خیرات کولی شي، په مقبره کې هم کولی شي او کور هم کولی شي، هر ټیم یې کولی شي. خیرات له څه حد نشته، په دغه ورځ هم کولی شي، په سبا هم کولی شي، مقبره کې هم کولی شي، بل ځای هم کولی شي. خو دا چې نه، دا خات د مړي د جنازې څه ده او دا خامخا په کار ده او په دې باندې الله دا بخله کوي، دا خبرې غلطې دي. یا دا ماښام ضروري شی دی او که دا مې ونه کړه نو دا خو به ماته زما ګناه به وشي، دا خطا خبرې دي. خیرات هر وخت کولی شي، د زمانې او د مکان څه تخصیصات یې مه کوه. او باقي په مړي باندې دیره کېدل، بعضې خلک پې دیره شي، دا ډېر زیات رواجونه دي، ځکه چې د بل وخت مقرره بیا به درته وویل. دا یو ملګري څه دعا غوښتې ده، مریض دی، دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. زمونږ د جمع یو ملګری دی غفور خان لالا، د هغه په بېګا ټبر وفات شوی و. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردګان وفات دي الله دې مغفرت کړي او الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي. مریضانو د الله تعالی شفا ورکړي او خدای پاک دې زمونږ مرګ اسان کړي. الله دې مونږ د ځنکدن د سختې نه وساتي. څومره ګرانه مرحله ده. راځئ به ګوره بېګا مونږ یو جنازه وکړه، بېګا 6 بجې جنازه چې ما سنجه وکړه او جنازې نه لاړمه، هغه ملګرو یو 2-3 ټکي مسله وکړه چې واپس راتلمه نو جنازه کې مونږ سره یو ملګري جنازه وکړه چې واپس راته په مقبره کې تساو خطا غالبا نن 11 بجې جوړ جنازه وه. دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي. نو د جد او د مرګ هېڅ پته نه لګي. الله یې زمونږ د ایمان سره مرګ نصیب کړي او خدای دې مونږ ته وروستو مراحل د ځنکدن او د قبر ټولې سختې دی الله مونږ ته اسانې کړي. الله یې د هغه سختو نه مونږ محفوظ کړي. الله د اخر وخت کې زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. گران و محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 325 نمبر کیسټ کې تاسو د مرګ متعلق بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. टेलीफोन नंबर दे 255 29 12।